साहिबानो दायात लरे په انډیا کې په ضلع पंजाब کې 1835 کې په قادیان کې قادیان دا یو علاقې نوم دی په 1835 کې غلام احمد مرزا قادیانی دا مردار پیدا شو او داغه نروستو چې دی د یو اراده وکړه او اراده یې دا وکړه چې کله د عاقل شو عقل یتام شو غټ شو چې داسې بعضې ساده لوح انسان دي چې هغه زما په خبرو باندې به دوکه شي نو څه کسان د هغه نه متاثره شو او څه کسان د هغه پیروکار جوړ شو چونکې دی د قادیان اوسیدونکی دی ځکه د ده منونکي ته قادیاني ویل کېږي ننم چې دی د هغوی په برمنګم او په یو کې او په لندن او په دغ کې هغه خاص مراکز یې دي هلته دوی وسم مغه دین او تبلیغ روان دی په هر ځای کې چونکې بے غیرته خلک وي انتهایی غیرت نه غورځېدلي خلک وي په ښکاره باندې خو مخکې راتلی نه شي په ښکاره باندې خو اظهار کړی نه شي ورته پته ده چې یو ممتاز قادري به چې دی په هره کوڅه کې پیدا شي او مرداریم او جهنم تم رسئی الحمدلله مونږ جذبات خو همدا دي که زمونږ بدن د رسول الله مبارک د ختم نبوت لپاره ټوټې ټوټې شي والله دا بدن د زمونږ کم دی دا هیڅ شی نه دی دا هیڅ نظرانه نه ده دا هیڅ محبت نه دی نو دوی د خپل ناپاک عزایم ورځ په ورځ باندې د هغې ترویج کا مسلمانان دنیا پسې ورپسې دي د دنیا حصول پسې ورپسې دي د دنیا محبت پسې ورپسې دي او دوی لګیا دي ډېر مسلمانان یا نعوذ بالله من ذلک د دغې عقیدې لاندې راوسته او بیا په 1908 کې د مردار شو په 26 مای باندې او دا 21 نمبر 21 نمبر هغه منحوس انسان دی د پیغمبر علیه السلام مبارک په امت کې چې دعوه د نبوت یې کړې ده 21 نمبر کس دی غلام احمد مرزا قادیانی مرتد کافر اول نمبر اسود عنسی دویم نمبر مسیلمه کذاب دا د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک په زمانه کې اعلان نبوت یې کړی دی صحابه کرامو د هغې په خلاف باندې څومره قربانۍ ورکړي دي د هغې مختصر خبر ارته کومه خو چې دی کوم دی غلام احمد مرزا قادیانی کافر مرتد چې کوم دی جهنمی دا 21واں مرتد کافر انسان دی 21م چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه پس یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په امت کې د نبوت د دروغو دعوه کړې ده او په لاکو په سینکړو تعداد کې د تعلیم یافته ایجوکیټډ داسې خلک دي چې د پیروکار دي او د پاغه ناپاکه اراده د هغې په اسکنجا او په هغه کې راغلي دي الٰه العالمین د زمونږ او تاسو ایمان حفاظت وکړه او زمونږ او تاسو ایمان له خدای پاک ډېر تقویت ورکړه